58-57 ملکې شه یو ملک یې داسې نه وي چې اسرائیل ته ووایي چې دا مه کوه. هغه د نقصان چې هغه مو کوم ذهن وکنه هغه دغه و چې یعنې په بایکاټ وي زه سمره نقصان ویر کوم په چار دو چې زه په ویر شوم د اسرائیل دمره غونده ملک ته په نقشه شو دغسې هر وخورو خو اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب نبی علیہ السلام حدیث شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته غیرت خو دغه مطالبه کوي کنه چې زه خپل خواهشات تر یار مو د بوتل نه چلی چې دمره مظاهره هو میش وکي کنه ملای شل پودر شل دغه دوام شي او سره د انډیا فلمي نشلو د انډیا غانې شله چې از د ټایګر 3 وروته از دغه وروته از دار وروته تو سه په غواله ویډیو شې چې کړی مې واخپلا هغه شمه دا ویلې چې کېدای شي دغه ویډیو نه بعد په مو باندې فتوا ولګي نو هغه نه یو راسي هغه غوندرتلو چې نه فتوا راسه حقیر غونډ شي دا باندې مو زین شي دا چې کله مو کتل کنه به مول شي دا خو د ټکی راسه لکه راسه خواني نو کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه 2 ورځې پهله اندازان مو یو ویډیو کړی و د اسرائیل او د غیر مسلم ملکې چې کوم مصنوعات دي د هغه د بایکاټ حواله سره په هغه شی چې کوم عوامي رجحان دا 50-50 لوړ لکه فرض کا په 100 شوه 50 کا سونه ویل چې دا صحیح خبره ده 50 کا سونه ویل چې نه دا صحیح خبره نه ده بلکې یوه دوی خو مفتی صاحب ویا ویل چې دا لګه چې اسرائیل نه روغله ده زه خو اسرائیل نه روغله الحمدلله مسلمان کیر شه پایته شوم پلور ما مسلمان ده نیکه ما مسلمان مېر ما مسلمان ده زیا مسلمانی الحمدلله کلمه ما تیرا دو بیا تیرا او د مو ایمانی چې کیم بیلیف دي کیم عقاید مې دي دغه دی چې اسرائیل چې دا هغه زه په هیڅ صورت یا نشو تسلیموي پاکستان یې بطور ریاست نه تسلیموي صفوي مش نشي ورکوي بهر حال ډېرې کسونه مونږ دا مطالبه وکړله چې او مفتی صاحب یې په نو مرته یو دی هغه چې مفتی صاحب تو ملګری ده او خپل ورشه د خلک توالش کې ماحول کلیر شي او تو په ذهن شه چې صدا سے خیالات وی آوه مطلب د مفتی صاحب سوال جوابینه دیر کو مو په ذهن شه مفتی صاحب هیڅ قسم سوالینه نشته په دا شه دوره اشتانه چې مش به طور مسلمان په حالت جنگ شه کوشش و دا کوي چې کافر ته یا چې کیم د مش دشمن د اخته مش نقصان ورغورا سي چې په کیم صورت شي یاوي اس یو صورت نقصان ور کول ده او کنه ده په دا باندې ټول هغه ویډیو مبني و اس زرو غلای مفتی صاحب ته مفتی صاحب نه پاته کوم مفتی صاحب مو سره خدای سره رابطه وکړه صاحب مال ټیم به دوه ویل چې زه درس دفتر ته به مو تل چې نه ته دفتر ته ویلر سه ته تکلیف نه کوي زه درس تو زوی ته او به هر حال علما خو چې چیرې یای مش په شکر زدلی یای د وړی کولی نه مونوس ویلوړ د علما سره شو ده د پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی صاحب نامو باقاعده بیعت کړه ده او دغه زه دغه د صفوي په تر سره دا خبره نه کوم چې زه مسلمان یم هغه مو د الله پاک سره مړه خپل معاملاتو او د خلک د مطالبه په وجه سره زه روغلم مفتی صاحب ته شاه مفتی صاحب سرنګ دا وشي جزاک الله شکر رسول بھائی چې تو سه روغل وستا و د مسله مې اهمه وګڼله یقینا سه ورځ مخ تو سه دا ویډیو چې کړی و مو ته ډېر کسونه پرسنل شیر لرله بلکې یو دوی داسې مشرونه د بانی هغه لرله چې مطلب دا چې دای خو تو سره نو سوي لوډ کوي مې لیدل دا ویډیو غونه شه تو سه دې سره نو سوي لوډ کوي او دغه شکر رسول بھائی دا سه ویډیو چولل به مو سره دا فکر پیدا شو نو تو سه تمیش خیر مقدمي جزاک الله چې روغل وستا شاه اس مفتی صاحب په سوالو جواب نه پهلا زه دا خبره تکلیر کوم چې زه مکمل طور باندې د مسلمانو حمایتي په دا چې یم مسلمان اس وجه سره ده او اسرائیل چې سمرا مش مذمت کو اسرائیل او بشمول دغه ټول غیر مسلم کنټریز چې کې مې دي چې هغه مسلمانو ته نقصان ورکولو کوشش کوي د سوال جواب زه خالي دغه د پوره کوم چې یعنی دغه یو خبره دو په دا باندې خالي زون سره پی کو چې دغه اصلي نوعیت شرعي نوعیت یې شاید شاه اول خداغه دو چې د کفار سره او د دې مصنوعات حواله سره یعنی د کفار سره کاروبار یا تجارت کول سرنګ دي شرعي لحاظ سره بسم الله الرحمن الرحیم شکر رسول بھائی د کافرونو سره خرید و فروخت معاملات کول یا د دې پروډکټ مصنوعات استعمالول دغه دوا صورتونه دي یو عام نارمل حالات شه او یو زنا کله کله مخصوص حالات
عام نارمل حالات شه د کفار سره خرید و فروخت د بالکل جایز ده. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح بخاری شریف شه په دا باندې یو باب قائم کړی دا باقاعده چپټر یې لګوله ده چې د کفار سره او د اهل حرب سره خرید و فروخت کول. به پاشه حدیث نقل کړی دي چې پیغمبر علی صلوات و سلام د يهود سره او د کفار سره خرید و فروخت دا کړی ده. و امام نووي رحمت الله علیه یو لوی امام تر شو دا د یو کتاب د المجموع شرح المهذب مسرد چې پرته په دا مسله اجماع ده ائمه المسلمین نقل کړی دو چې د کفار سره خرید او فروخت دا بالکل جایز ده. و امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو لوی امام تر شو دا د یو کتاب د منهاج السنت النبویه پاشه ډیر زیات واقعیات په دغه موضوع باندې نقل کړی دي چې پیغمبر علی صلوات و سلام د کافرونو د کینای بچ شلی دي صحابه کرام چلی دي ادي کپڑے زیبتان کړي استعمال کړي دي د دې اسلحه هغه پیغمبر علی صلوات و سلام استعمال کړي دي و د دې مکن چې مشتو سے کچھ وتوي هغه پیغمبر علی صلوات و سلام استعمال کړه دا. نو بالکل د دې سره خرید او فروخت دا خو بالکل جایز دی. البته داسې شي نه چې هغه موږ په اسلام شه دین اسلام حرام کړی دی لکه مثال شراب خرید او فروخت دی کوي کفار يهودو نه سره نو مشته دې سره دغه چې کوم شي نه قران حرام کړی دی احادیث شه حرام شوی دی یا مثال خنزیر دا هغه خوراک شو کا دی سبوک نه غني نو مر څنګه دغه معاملات اخو نه دي ورسره جایز خو نه عام معاملات نارمل حالات شه دا بالکل جایز دي. کله کله داسې مخصوص حالات وي مخصوص حالات احکامات به جدا جدا وي دا نن سبا چې اسکیمه مسله جوړه شوې ده دغه مخصوص حالات دي و دغه مخصوص حالات تعلق کچره تو سید مفتی تقی عثماني صاحب چې دغه شیخ الاسلام د لوی عظیم شخصیت ته دغه بیان په میډیا باندې شته دا ډیر زیات وایرل شو دا دغه بیان مې کچره ودلې 4-5 منټ ته اداوی چې دغه تعلق د فتوی سره نه ده ایمانی غیرت سره ده. دغه زرا یو مثال سره خبره من سړی ډیر زره پیږي اته په محله شه دوا دي کانی نه دي دواړه پرچون دي ایو دی کندور چې دا ادي تو جانی دشمن دا تو ته والد صاحب قتل کړه دا علامه داوود 87 یو مثال پیش کو ادي تو جانی دشمن دا و بل دی کندور چې دا مثال اکثر تو حالات ریغ دي است چې خرید او فروخت کوي اچھا تو ته پتا دو چې دا کیمه مو جانی دشمن دا دغه چې شاینه نو خله بدغه سره د تلشکی زهر ورسی تکلیف او تماسوسېږي نقصان او ترسېږي یا کنيره نقصان نه خو هغه زله تکلیف او ترسېږي. نو اسه چې سړی سوچو کې یا ته چې سوچو کې په حیثیت مسلمان او په حیثیت یو بغیرت انسان تو غیرت وسوي چې راز د سره چې مو جانی دشمن دا ای والد سے قتل میں دا ایز د سره خرید او فروخت کو کنه ظاهر خبره دو چې د انسان غیرت د خبره نه غوړه کوي به داسې د نن سبو چې کوم حالات لګیاري د اسرائیل سره اسرائیل یو ناجایز ریاست تا ریاست میژمانیانه نه قانونان صحیح ده نه شرعان صحیح ده نه اخلاقان صحیح ده نه چې کوم اقوام متحده اصول دي هغه پرونی وشه صحیح ده یو ناجایز ریاست ده. بل طرف ته فلسطینیون مسلمان په هغه باندې دی مظالم هغه د چانا پټ نه دي داسې مظالم چې د هلاکو خان او د چنګیز خان تاریخ هغه د پویر شي به په داسې حالات شه د مش فرض خو دا جوړې ده چې مش تلیوا او خپل فلسطینیون وړینې سره شانه بشانه مش درې دلیوا پریکټیکل چې سره ویلوړ خو کم از کم مش هغه نشي کوي یا د مش به حسیو ته یا مثال هغه د مش د غیرت کمول او ته یا مثال مجبوری سیاو ته یا د مش ډورو ته یا د مش ډورو به غیرتی چې متول چې د مش به غیرتی د کني به حیثیت مسلمان مش خو جسد واحد یو جسم منینی پکور و چې دی سره ویلوړ اس چونکه آکا مش نشي کوي نو دمره هو کم از کم کوي شي کنه چې مش په هغه اسباب سوچو کی چې آیا د مش دشمن چې د اسرائیل یو خدا خبره زده شي کلیر ک چې عام طور باندې دا غړل شي چې د اسرائیل او د فلسطین جګړه ده نه د بیت المقدس چې د مسجد اقصی دا صرف د فلسطینیون نه ده د موعده دا د مو د ایمان مسله دو دا د مو مذهبي مسله دو د لاس مسله نو چې ویج دا عام د سیاسي د دنیوي سیاست مسله دو نه د مو دینی او مو شرعي مسله دی نو زه په هغه اسباب سوچ وکړم چې هغه کوم اسباب دي چې هغه په ذریعہ سره زه اسرائیل ته تکلیف ور رسوي شم نقصان ور رسوي شم به پاشه هم مثال یو دغه چې زه د مالی امداد د خپل فلسطینیون وړینې سره وکړم ای فلسطینیون وړینې په حق شه ز بیانینه وکړو د اسرائیل تردید وکړو الحمدلله علماء کرام یې کوي یو د هغه یو صورت دغه مخصوص حالات شي چې زه د دې چې کوم پروډکټ مصنوعات دي دغه بایکاټ وکړو
هغه په ذریعه سره ورش کې دي ته دا میسج لوړ شي چې وای دا خو نره عالم اسلام چې کیما نره دنیا دو نره عالم اسلام دا هغه شاده مش خلاف د غصه اظهار شته دا هغه خلک د خپل حالات مطابق د هغه غصه اظهار کوي او بل پاکستان خو دې ته پاته دو چې د پاکستان عوام خو مش نه تسلیم کوي ریاست ما نه تسلیم کوي عوام یا د مش مطلب د غوسه لري سات پر زی وا کیسه د دې شموته یو کیسه تو سه هغه اول ویډیو چې کیما کړی و پاشه مې دا کیسه کړی و چې یاره خو چې عام د کندور ته دا ویل شي چې ته د اسرائیل سامان ما خرڅوا بیا مثالو حکومت ته پکور دو کنه چای دی سره بایکاټو کی و حکومت ته دی شاینا درمداد برمداد د دې سره بند کی اده دې مثال پابندی را په لګای سیل دی کی به د کندورون یا نه خرڅي نو واقعي چې ته خبره صحیح دو او په کور یا داسې دوی مش حکومت دا فریضه اول دغه فریضه جوړیږي چې دا چارو کی خو ډیر شي نه نسی شکر رسول بھائی چې مشتو سے پاکستان سے ګوري چې حکومت نه کوي به عوام پرایویټ تور بنا کوي مثلا تعلیم ور کول بچیو نه تا د حکومت ذمہ داری دو سرکوري سکولینا خو چې بحسن و خوبي هغه حکومت نه پیرا کوي زه ته د سرکوري تعلیمي ادارې چې کې مې د عصري تعلیمي ادارې د هغه تعلیم نه مطمئن نه به خلک پرایویټ سکولینا خلاص کړي دي کنه و عام طور باندې مور ته عوام رجحان یا پرایویټ سکول طرف ته داسې صحت ور کول د بیماریونو نه بچاو تدابیر د حکومت ذمہ داری دو سعید او مفتی صاحب زه ته په خبره پېښ نه لکه مشتو سه خالی په خبره نه زون سره پیای نه را مش د یو مذهب د یو مسلک د یو نظریه خلک خالی په خبره زون پیای تو سه حالات خبره وکړه چې یو عام حالات وي نارمل حالات یو حالات جنگ وي مخصوص حالات وي چې په آشه دشمن ته نقصان ورکول بالکل مشیا غوړي چې دشمن ته نقصان ورکو زه لکه معذرت سره خلیدا پته کوم چې دغه اسرائیل او د فلسطین په میونځ شخو مو نارمل حالات چیرې لیدلې نه دي نه مې اورېدلې دي چې کله یا وي دغه فلسطینیون چغېږي او مړې شي او بې عزته کېږي او مطلب د عزت نه لوټ کېږي دغه اسرائیل په هر ټیم په مسلط وي او د مش یو اسلامی ملک یا لب دغه 58-57 ملک شه یو ملک دا سه نه چې اسرائیل ته وي چې دا ما کوا اغه نه علاوه دغه چې ګوره انډیا موتنګي د 70-72 سال نه کشمیر باندې قابض ده کشمیر شزا به عزت کوي عزت نه یا ندی محفوظ زونی نه ندی محفوظ دا سه په افغانستان شه امریکا سه وګړل په عراق شه امریکا سه وګړل لیبیا شه امریکا سه وګړل رشیا سه وګړل په افغانستان شه لکه د دنیا تاریخ چې تو وګورې کنه یا دغه 20-25-30 سال تاریخ چې وګورې د ټوله دنیا بلکه کفار نه همیش په ډېر زوی شه مسلمان په تکلیف دي کته سو یې مفتی صاحب د تو چې د کوم سولینا وکړل دغه سولینا مخشه ز دوه خبرې کو د میشت کې موبایل چې مخصوص حالات شه حالت جنگ مخصوص حالات یو صورت د حالت جنگ وکړه د کفار د مصنوعات بایکاټ مسلمان چو کې په دغه سره حیثیت سره چې کېدای شي مو د بایکاټ نه د تکلیف ورسېږي او د په موقف شه د مسلمان خلاف شې کی مظالم کوي کېدای شي د هغه اقدامات شه کمزوري روالي دا شه دوه خبرې دي یو خبره دغه دو لکه تاسو هغه والا ویډیو جوړه کړی او پیغه شاتو سره خبره کړی چې یار یو طرف ته پیپسی دوی سو بل طرف ته ګورمه دو به مشته په کور دو چې میږي پیپسی مخالفت کوي مصنوعه بایکاټ یې کوي خو به چې هغه په مقابله شه میږي داسې پروډکټ مارکیټ ته وړلای چې بعد هغه مقابله خو اس ګورمه تو وسکه به هغه خو خو خیر یو خواهشات سره تعلق لري کنه لکه زه ته یو بل مثال درکوم د وړې بچیو نه چې کوم د ضرورت شي د غسیر لیک چې وړي کا بچای به ته شي ورکوای نشه دغه نه علاوه سریلیک چې کوم د بارولا شای دا هغه یو قسم یو پاکستانی خو هغه ش پروډکټ شته نه او چې کوم دی اوی چې څنګه غوړی نه استعمالای نه زه په دغه ټوله خبره ترسو بدنه سه شکر رسول بای چې یو دی ضرورت ټکه چې د ضرر نه وتل نه ضرر معنا کوي تکلیف یعنی هغه شای چې د اخ په عدم استعمال سره انسان ته تکلیف لاحق کیږي لکه وړي کی بچی کبه چیرې دی مصنوعات داسې دي چې هغه ځنه کې استعمال به مو ته تکلیف رسېږي به دی غای اجازه شته پوتشلا پیپسی شلا یغشلا دا خواهشات دي اس کا دا خواهشات زه د خپل مسلمانې وړینې د جذبات خیال وساتو او تر کې کو هغه کفار ته چې مو په مسلمانې وړینې ظلم کوي هغه ته تکلیف رسولې د پورای دی د خپل خواهشات ز سیو رزي د پورا پرېږ داو او دغه بایکاټ زو کو به معنی اسه مو غیرت معنی غیرت خو دغه مطالبه کوي کنه چې زه خپل خواهشات تر یار مو د بوتل نه چلیه مو د پیپسی نه چلیه مو د نسل ولغه مثال جوس نه چلا مو د دی ول یغه چې دی بلای ملای دا مو نه سکلی سی ورځ د زدا نو سک نو یو خو د ضرورت شاینا
اګوشي چې تو ته دغه د وجه نه ضرر لاحق کېږي یو خواهشات دي کم از کم یعنی تو سه مقصد دغه دا چې ضرورت شي نه د استعمالی شي چې د اغه نه بغیر کېږي نه او چې کوم خواهشات ولیا د ترک کو کم از کم خواهشات چې دمره مظاهره هو میش وکي کنه ملای شل پودر شل دغه دوام شي او سره د انډیا فلمي نشل او د انډیا غانې شله خدا چې هر سړی په هر کیر شه ماشاءالله پاکستانی نه یک فلم ګوري نه غانې ګوري به معذرت سره کنه او مطلب دا چې هر سړی د انډیا فلمي نه چې از د ټایګر 3 وروته از دا وروته از دا وروته کنه او دا مختلف شینا غانې مانه ټیک شو خبره ما کوله بل دا بایکاټ چې یا د وقتی تور وي عارضی وي همیشه د پرانی همیشه مثال چې به حالات نارمل شي بیا ته چې مو درته ول چې عام نارمل حالات حکم بدل دا او د مخصوص حالات حکم بدل دا نو کم از کم یو مخصوص وخت پر از خپل خواهشات لشکې ترک کوي د مصنوعات بایکاټ کو وزوی چې دا خو د مو غیرت ایمان د مونږ دا مطالبه کوي دومره چې تاسو خبره وکړه چې خو کله نه اسرائیل او میج پیدا شوی د اسرائیل او د فلسطینیانو د جګړه یو ټینشن دا ګوره 1947 پاکستان مارز وجود شروع گئی په 48 اسرائیل ریاست اعلان شو قائم شو د نیمه घंटे 2 घंटे بعد یہ امریکہ وجود تسلیم کو ایک وقت نه د حالات لګیاري خو ایسا پر صورتحال بدلو شکر رسو ایس میشته ایسا پر د دې مصنوعات د بایکاټ خبره نه کوله او ایس یې کوي مخشمه کوله خو دمر په زیر سره نو د ایسی چې علماء کرام کوي د ایغه یو وجه او وجه دغه دو چې ایسا پره د امریکای او د برتانیې بلکې ایون کته سه کله تاریخ وګوریا چې کله یغه د اسرائیل ریاست قائم شو به یک ټیم شه قائد اعظم محمد علی جناح چې بانی پاکستان شمرجی ایک دا ویلوی چې د برتانیہ کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل نو ایک وخت یو اسلامی ملک یا د تصور نو چې میشو اسرائیل تسلیمای به د امریکای او د برتانیې په ذریعہ سره مختلف ممالک باندې په اسلامي ممالک باندې برتانیې سي ډېر سټینډ په خصدا یو منسٹر یې چیرې بیان کړو چې دا سیس فایر دا وشي په دا چې مسلمان دي ډېر من ډېر تباشل ډېر انسانيت تباش بیا هغه برطرف ک لکه برتانیې او د امریکای په یغه سره حتی چې اردن اسرائیل تسلیم ک مصر تسلیم ک به سعودي عرب چې هغه سره د مو د تو ایمانی مرکز د حرمین شریفین مکه هغه بندا سه د هغه اجلاسینا شوی دی یو پروسس لګیاو د هغه ان قریب وا چې سعودي عرب اعلان کړو چې میری اسرائیل تسلیمای او که سعودي عرب د دې تسلیمول اعلان کړو وا به ونره اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان او ترکی ادغه د پروي د دې د اسرائیل د ریاست نخ کوله خبره د دې د پروډر غورونه شوی او اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب نبی علیہ السلام حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث تا نو ایس چې د حماس په دی حمله وکړل نو ایسه پر حالات داسې وي ایسه پر لشکي حالات بدل وي خو ایس خبره د طرف ترونه و چې سعودي عربیا دی تسلیمول حماس چې د ایس دی باندې حمله وکړل حماس چې خلکو یې کنه چې د حماس لیوانتی وکړل وسه فائدہ وکړل زونینه په مړکل یو غټه فائدہ حماس د حاصل کړه چې سعودي عرب سره دی کیم پراسیز راونه بیا 0 پوینټ تلوړ اب یا سار نشله خبره ایسه 70 سال پر امریکا او برتانیې کیم مهنت کړو کنه مهنت بیا 70 سال وستاړل لوړ نو ایس حالات داسې سخت لګیا شول ایس جنگ لګیا شو د طرفین د طرف نه نو ایس ځکه مش دا خبره په شدت سره کوي بل طرف ته د اسرائیل په پوش باندې سمره کفري ممالک دي بالخصوص امریکا برتانیا روس چاینا دا ټول د په پوش باندې ویلور دي مش یا بغیرت ارته یا بحیث ارته یا غد ایمان کم زریر ته یا د کفار نه مرعوبیت ارته چې څه شته په مسلمانانو یې ټول ارسه په فټ کېږي خو کم از کم کنيره مش نشي کوي دي سره نشي درې دی دمر کوي شي کنه چې خپل عمل په ذریعہ سره میج اسرائیل ته وشي چې میج تو تسلیمول ته په هیڅ صورت تیار نه نو دی معاشي بایکاټ کمیجو کې پدا شو یو غټ میسج دی ته دریم شاه مفتی سے پرین یو کا سر ته ویل ویلی چې لکه بایکاټ لګیا دا ماشاءالله د مصنوعات متعلق خدغه موبایل شو د امره کې ماتی موبایلینا خلک شرعي او دغه فیسبوکینا دی او ټویټرینا دی او دا یوټیوبینا دی دا خوار شای دغه د يهود شای نه دی به ودا سکے دغه اکثر دغه سوال کوي چیرې تاسو اس خالد سره غوستی دی به دی ول دغه یغه مشته یو نیمو یی چیرې د موبایل د در سره دغه شای د در سره دغه شای دا ګوره مشخو مسلمانی او مسلمان به حیثیت مسلمان د پمزکه د الله خلیفہ او نائب ده ٹھیک شله نو مشخو الله جل جلاله نیابت تر رسیدلی ایون چې د کافرون کیم سړیون دی
دا کچېرې مش صحیح مسلمان و به دی سړیونه مش غلامان دی و دی شزه مش وینځ دی ا دی نر و د شزه د استعمال یا مشته اجازه شته او د فدیه اجازه ته دی وخت بلکې مشته مفتی رفیع عثماني صاحب داون برکه رحمه الله د مفتی تقی عثمان ایک په درس دا خبره وزل کړی و ویش افغانستان د طالبانو نه یو د سوال رغلو چې مشکله کله امریکایي یونسي به دا وینځ مش جوړوي شي کنه ویش مش ته ول چې توسه د اقوام متحده حصہ نو وستا د احکامات په توسه نه لګو کېږي توسه جوړوي شي نو مش خو کدي ته استعمالای دی مش دی به دی شي نه خو خود دی مش دی بیا پوتې شو میډیا شي نشل دغه شي نشل دا خو یو قسم دی جوړ کړی دی او په حیثیت مسلمان مو فرض جوړی چې دی خلاف یې بطور هتیار استعمال کوم نه سمره فحشی سمره اوریانی سمره بیرهروی دو دا دی د میډیا په ذریعہ سره پلاو کوي نو په حیثیت مسلمان مو ذمہ داری جوړی چې زه میډیا په لیول دی ته جواب ورک زه د خپل مسلمان ونی نه صحیح گایډ ک د دلایل پر یو شی زه د اسلام صحیح صورتحال دی ته مخ دی ته پیش ک د کفار د مستشرقین د ملحدین سمره اعتراضات دي اغه زه دی ته دی په پیج دی په صفه باندې ورک او خپل مسلمان ونی نه په دا باندې مطمئن ک یعنی دا گویا دی هتیار سے دی خلاف استعمال کړه خو بالکل جایز دی شاه مفتی صاحب خبره ډېرې پوښ دیشله او خبره بیا هغه کوم چې خالی ځون سره په پیاوي زه اخري خبره دا پاته کوم چې یعنی د دې په پوشت خو د ټولې غیر مسلم ممالک ویلوړ دي دا سمره غټ دغه چامیشو ته چې بدمعشون که نه نو بیا میش دی هغې ټولې په چار دو چې بایکاټ وکړو که نه که څرنګې دا وشي بالکل مو شروع شي یو ټکه وکړو چې دا د فتوی مسله نو د ایمانی غیرت مسله نو مون ایمان د مطالبه کوي نو په کور خو دغه وا خو که په هغه شی موته چیرې ضرر لاحق کېږي مسلمان ته تکلیفي پشه به هغه صورت ځنه مستثنا ده ځنه ګوشه ده امه درته بیان ک یا کم از کم کمیش د ټوله نشي کوي نو چاکیم بره راز د مو په مسلمان وړینه باندې دغه وخت لګیاره ظلم کوي نو کم از کم د اخو میجو کی دا د شی واخ بره زبلا درته وکړو د مفتی تقی عثماني صاحب د بیان رغله را چې دغه مسلې تعلق د فتوی سره نه ده یعنی د سزا سینو د ایمانی غیرت مسله ډېر لیبلرز خلک سیکولر ذهنیت چلري هغه په دغه اعتراض وکړو چې یعنی د دې فتوا ګوشید او ایمانی غیرت یې ګوشه ده په ایمانی غیرت په فتوی شه فرق ده نو په دم زون په اول پکور دی ګوره فتوا یو داسې را چې یو شی متعلق خصوصي طور باندې تو تعالی حکم ایمانی غیرت خو یو قسم جذبات وي تو انسایډ چې کیم زه یو مثال سره دی ګوره زنه شي نه داسې چې هغه ته شریعت دیغه یو مزاج ډیر کړی مخصوص حکم یې نه تشل چې تر سه غوا داسې ما کوا دا مثال کې طور باندې معذرت سره اته سه کیر ولو اسو ته دا نه خوښوي چې زه پته درنو کو چې د سکرین په صفحه باندې د غنوم صدا مشټول سره شیر کا ته نه خوښوي اسو قران او حدیث خو سمانه نه درغلی کنه چې یاره ته د خپل بیبي نوم چته ماشایا خو د تو نه ایوا جذبه تو یغ ایمانی غیرت هغه تو د پرده او د حیه کیفیت چې کیم دي ادا شي نه برداشت کوي چې ته د ځای چا سره شیر کې ایس نه شیر کول د فتوی خلاف یا نه دي او دا ځان دي چې به تونه سیک مطالبه کوي چې شکر رسول بیت متویل نه شویل سو قران شروع غلی چې چته ماشه سه حدیث شروع غلی تو یو ذاتی جذبات وجتی یو جذبات نو کم از کم مش دمره جذبه خو کوي شي او بل یو غټه کی صدقه ورو چې بل خصوص د اقتصادي بایکاټ شو یو د مسله ور سره متعلق تو چیرې و هغه ته تکلیف پر اسېږي نو چې هغه ته تکلیف پر اسېږي کم از کم از خپل زلته دمره خو خپل مسلمان ور سره مدد کوي چې هغه ته تکلیف ورسو بالکل مفتی صاحب تو سے نقصان خبر وکړه مش ټول مسلمان بحیثیت مسلمان او بحیثیت دا نظریه چې فلسطین چې کوم مظلوم خلک دی د مش وړي نه خوایندې دي د هغه جذبه په لحاظ سره مش ټول دغه پزړه شي خواهش وي سناس ایمانی جذبه مې وي چې مش چې د دشمن ته نقصان ورور سي اسرائیل ته یا انډیا ته یا ایکس واي زد چې چاته یا وي خو هغه د نقصان چې مو کیم ذهن وکنه هغه دغه و چې یعنی په بایکاټ وزه سمره نقصان ورکم په چار دو چې زه په ور شوم د اسرائیل دمره غونډه ملک ته په نقشه شو دغه سر وخورو ټیک شو کنه نو مو هغه مزاج وکنه په دا چې زلیش کې داسه کدای شي ز پاشه ختم یا کدای شي مش مخ نه ویني یا کدای شي مش دمره حیثیت وینه چې په ور شي تو په هغه خپل اوله ویډیو شي وا کیسه کړی دو شکر رسول بای چې مش ډېر کیسه کله په جذبات کوي از دا د تو چې کیما از دا خبره وکړه جذباتو او مثال میشه دا جذباتی دو خو زوی چې دغه مو جذبات دغه مطالبه کوي چې منه چې کچره د تو جذبات چې دوکنه دای وای منی جذباتو
امیش جذبه دغه وی چې مشته په کور دو چې مش عملی طور بنا دي شتلی و جانی قربانیوں نے مور سره پیش کړی و خو چاوی چې نه ہونے سے کچھ ہونا بھی بہتر ہے کپیرا سنشي کا وای نو کم از کم هغه حدیث شرسی کنه چې صحیح مسلم شریف حدیث ته چې بد وینه به پلوس منه کا کني به په ژبه منه کا کني به په زله شیخ او بد وګڼه د خو د ایمان ټوله نه کمه درجه بس زه په دا باندې ډېر خفای چې میږ هغه معذرت سره د ایمان په هغه لوندې درجه شنن وخت رہی ریاستی سطح باندې یا ملکی سطح باندې یا انفرادي سطح باندې یا دا خو حقیقت ته د حقیقت نه خو انکار نشته را ولا دا وکی چې میږ د ایمانی کمزوري نه زونی نه وبوسی د میږ په اختیار شلو دا خو میږ خپل کمزوري دو او خپل کمزوري به سړی په بل چا نه ورچای یو خبره زکه شکر رسول بای ما یو مثال ورکړ کنه چې تاسو د خپل وایف نوم چاته نو شایي نو هغه شی به زنه خل دغه اعتراض کېږي او کایه د سیکولر خل شي چې میږ واسطه ډیره د سره ملحدین چوتوي نو هغه د به کېدای شي چې هغه د ویډیو اور وی او به د اعتراض وکړي چې ویلې به د پیغمبر علی سلام بیبیونه نو مینه همیشته معلوم دي به خشه د حیا نو لیاذ بالله لیاذ بالله به موت او بیبیونه په هغه نړۍ حیا درې دي سولر چې کېدای شي دا سولر چې کېدای شي نو د سول ز پیشګي ایڈوانس جواب کول غوړو د هغه په نومه شالشه امت ته فائدہ او حکمتي نه امو د تو بیبیونه نومه شالشه هغه فائدې نشته ری حکمتي نه نشته مثلا یو حکمت دغه چې مثال کې طور باندې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها توخلا پیغمبر علی السلام د کیر چې کیما زندگی وا تقریبا نیمه نزیوتا ا دینه مشته ملو شو یرو امت ته اس چې کله د یوراوینه ته حدیث خله بیٹول نه اول اغراوی نوم ته قتل شي چې دراوی اوسه ک په هغه باندې ډېر حدیث هغه کوي ډیپند کوي چې ایک معیار ته قتل شي معیار ته قتل شي چې دا هغه سیکو نو هغه نو مې شاله شي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نوم کا امت ته شاله شو هغه شي دا حکمتینو فواید وي او مشتو سول شاه حکمتینو فواید نشته ری ځکه مشتو سول د حیه تقضا دغه دو چې سړی پټ وسو شکر رسول بھائی ډېر په معذرت سره اخر شي وا خبر ارس کوم تو سه هغه والا الله د خیر وکړو تو سه په هغه والا ویډیو شې چې کړی مې واخپلا هغه شمه دا ویلی چې کېدای شي دغه ویډیو نه بعد په مو باندې فتوا ولګی شي نو هغه نه یو راسي هغه غونډرتلو چې نه فتوا راسه حقیر غونډه دا من مو زین شي دا چې کله مو کتل کنه به مول شي دا خو د ټکی داسه لکه راسه خواني نه وکم نو فتوا دا خو یو حکم شرعي دا چې په دلیل په قران او په سنت اجماع امت او په قیاس د مجتهد باندې مبني دا یو حکم شرعي دا څه د لبي غننه خو لکه ایک ټکینه مو یو د اندازه به ولګولا چې د پزله شیخ خپل کټکا دو او حدیث شریف رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ول اثم ما حاک فی صدرک کله چې یو خبره پزله شیخ کټکا پیدا کی چې یاره سیدو کندو صحیح به دا خبره پرېږدوا وی چې د ګناه خبره ده نو ته مطلب چې الحمدلله روغله او یو فکر د سره پیدا شو بیا په غ سکرین باندې عوامه ته ریغ میسیج اور کوي خو لکه زه عام پبلک ته دا خبره کول ضروری ګڼم چې فتوا د یو حکم شرعي ده چې داسې مې سپس لشه کټکا پیدا کیږي به پانه مخ په کور دغه روچ سړی دی علماء کرام سره د مفتیان کرام سره دغه سره رابطه کوي او د شرعي چې کوم حکم دی دغه معلوموله کوشش کوي کله کله داسې چې سړی د خلینو داسې یو خبره وزي نه په د علم نه کېدل د واجنه چې هغه باندې به ورس د خپل له خور وی او کله د آخرت په اعتبار سره نقصان دی بهرحال الله د مجتهدین مفتی صاحب اول خو داسې د خدای ونو کو چې میږ فتوی ته په حقیر نظر سره ګوري یا علماء کرام ته یا مفتیونه ته خو بهرحال مو په دغه انداز سره ویل کنه چې لکه عام طور باندې د میږ په وطن شه په پښتې شه کنه چې یو خبره سیک 50 پر ډیګری کوي به چې دا فتوا په ولاګیدله هغه ټکا د استعمال ټکا د فتوی مو د پښتې ټکا مې یغه چې دا خدا سه نه چې مو باندې خلق فتوی مفتیون مونږ دی یوت کړي چې منه په مو باندې خلق فتوی بهر حال دا و د فتوی خبره وانه او نه مې صدا سه دین نه انکار کړه دا او نه مې مذهب نه انکار کړه دا بهر حال الله پاک ته مشته د حق سمجھ روکو چې کیما خبره حق ای او هغه باندې مشتو سره پی کو دا نن د ارتاق مقصد یادو چې دا کیم د خلک په ځای نشه سولینا دی موزه نشه سولینا دی چې هغه کلیر شي او ان شاء الله زه غاڼه چې ډېر ملوي کلیر شوی بس ان شاء الله چې کلیر دی کبیا یا په ځین شچا تو سه یا بل چا سه سولینا ان شاء الله به میږ حاضری